بیبی د فردې فکر دی کسې آخري مولا د زمانې حسین موږ تاسو حسین ته وجوړېدو که نه حسین هجرات وکړو کربلا کې شهادت وشو خو د زمانې حسین یا سفر کې د زمانې مولا سفر کې د امام تو امام دی تاسو مفاتیح کې بعد دوا دی ویکسوي مولا څه دوا کړی دی دعا طولانی دی امام صاحب د دوه جملو سم مقصد دی مولا د الفاظ دي هغه دعا چې هغه شروعات دغه الفاظونه شوي دي اللهم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیه هغه دعا کې مولا ځوانانو ته دعا کړې دي خپل شیعو ځوانانو ته و هغه خدو ته چې هغه شیعه خدي دي هغوی ته مولا دعا کړې ده مولا څه ویلي دي ځوانانو مبارک یې ویلي دي وعلى الشباب بالعنابة والتوبة او پروردگارا اما کوم پیروکار دي ځوانان هغوی ته د توبې و د خپل د ځان تربیات کولې توفیق ورکړي دا واکې اوس امام راغو خروج یې وکړو ته وایي د خپل موبایل وښیې ته موبایل کې چی دي تا زندگی څه خیلته دی او دوا خو دروغ غټه دوا کړې ده چې د عالي منونکی یم ځکه عزتشان حیدر جوادي به دا جمله یادې څه دوا ډېره زیاته غټه دی خو اعمال ډېر زیات کم دی دوا ډېره غټه دی د عالي پیروکار یم اعمال ډېر قلیل دی ډېر کم دی خو مولا ځوانانو لپاره دعا کړې ده ته توبې د تربیات توفیق خدایا ورکړي بېګای زنجیرزني وکړه ځان باندې څومره سخت ګزارونه وکړله ځوانه دې کې شک نشته دی خدای قبول کړه همداسې ګزارونه خپل نفس باندې خپل خواهشاتو باندې وکړه څه حقیقي حسیني جوړ شي لوی حیوان څه هغه نفس دی چې انسان غلط الیارو باندې روان کړی دی دا څنګه حسین هغه حسین محبت کې مینې کې الفت کې مودت کې بدن د ګزارونه وکړه ټولو سینې وویلې دا کومه لسونو ستا خپله ځان باندې جسم وکړه همداسې ګزارونه خپل نفس نه وکړه خواهشات ختم کا خواهشات توره ضرور دي قرآن تاسې وکسوئ قرآن آیات ده ای حبیبه تو هغه کس نه ده لیدلی چې هغه خپل خواهشاتو نه خدای جوړ کړی دی کومه پیروي کومه اتباع ای خدای په کار دی کوم اطاعت ای خدای په کار دی هره خبره انسان خدای ومني خو یایی چې تاسې خپل نفس دوره پیروي کوئ د خپل نفس دوره زیاته منله کوئ چې خپل نفس ته مو خدای جوړ کړی دی کومه پیروي خدای په کار دی هغه یې تاسې خپل نفس کوئ ای خدای حکم نه منې خپل نفس حکم منې ای دینه معلومه شوه چې ای تا کوم نفس دی هغه خدای دی تا ځان دپاره یو بت جوړ کړی دی خدای دی جوړ کړی دی آخري مولا دویمه جمله یې څه دی امتا امو مومنانو خدو ته یې څه ویلي دي آخري زمانې چې احتان ده شیعو خدو ته څه دعا کوي مولا دی یایي وعلى النساء بالحیاء والعفة و پروردگارا چوک دی یایي امام مهدی اجل الله فرجه الشریف دی یایي و پروردگارا بلند اوسه صلوات وایي محمد علیه آخری مولا دی ای وعلى النساء بالحیاء والعفة و پروردگارا و خدایا ایما کمی پیروکاری خدی دی ایما کمی شیعه خدی دی پروردگارا یا غوی په باره کې زه سوال کوم چې هغوی ته حیا و عفت نصیب کې پرده ورته نصیب کې که کومه ښځه بې پردې دی هغه بیا څه خیلته وي بے پردگی کسی خدی تو څوره اعمال دي یاغه اصل بنیاد کوم دغه پردې باندې تړلی دی که پرده خو یې نشته مثلا تو شرعي مسله وکړي المنځه باندې ولاړه دی
هیچ چوکیا نشته یو خدای دی یو دله بیړه کمرې کې ولاړه دی که یو وختې رامان دی المونځ ټیک دی که غلا دی المونځ باطل دی شریعت دی کنه باطل دی صرف خدای دی یو دا دی خدای دا برداشت نشی کوای چه ما برگاه کې ولاړی هیچ چوک نشته صرف خدای دی کسی چه یو وختې رامان شي ځکه پنځه وخته المونځ کې پروردګار عالم ښځو ته دا تربیت ورکو چې ما بارگاه ته راڅوی داسې ودرېږئ پرده وکړئ نو خدای دا برداشت نشي کوی چې ما عبادت ته ولاړه ده یو وختې رمانډ وي المونځ یې باطل دی خدای دا برداشت نشي کوی نه بیا به بازار او چاکو کې چې ولاړه وي بیا مولا برداشت دی